یو سړی دې دا سوچ نه کوي چې دې څه کار کوي، د ده دا کور په څه کې دی. دا ډېرې پالتو خبرې دي. سیاست چې کوم دی دا نوم دی د خدمت. دا روغه چې مونږ کړې ده دا اسلام ستاسو تر مخه پړاوو او بیا هغې ډرامه بازو ته درخواست کوم، درخواست د شلو اتلسو کالو نه په دې وطن کې پراپرټي کو 45 جرې ځمکه مې په کډالونو خرڅه کړې ده. مهرباني وکړئ دا ډرامې او دا کیسې پرېږدئ. د 2002 نه لګیا یو، زمون خدمت شروع دی او ستاسو ډرامې شروع دي. د نن تاریخه پورې زمون خدمت بړاو شو. دا میډیا هم نه وه، د دې میډیا نه مخکې زه جرګه مارې ما تاسو ته هغه نه ښکاري، تاسو ته تشې پراپېګنډې ښکاري مړه. او دا روغه چې زه په دې پولاو میدان باندې کومه، ستاسو به د دې نه بعد څه پوری شي، څه به وایې د دې روغې متعلق چې تاسو پکې پراپېګنډې کوئ. چې یو جرګې له ورشو، یو ظالمي بل مظلومي، زما کردار او پہچان دا دی چې مې پکې دا سر هم دي سر، خو زه به د مظلوم ملګری ما او د ظالم به زه خلاف او زما مخالفت په کوم ځای کې شروع دی. یاد دې وساتي دا ټول بین الاقوام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د علاقې معززین چې راغونډ شوي دي، مشران دي، کشران دي، همزولي دي، د ریاست واکداران موجود دي، حاضر دي، په دې باران کې تکلیف کړی دی. د کاټلن د سیمې میډیا موجود ده، علما کرام ناست دي. د دې ټولو دړه د خلاصه د جرګې د طرفه او د پریکانو د طرفه شکریا ادا کوم. سیاست چې کوم دی دا د خدمت نوم دی او خدمت چې کوم دی دا د عبادت نوم دی او په عبادت باندې با انسان ته او مسلمان ته الله پاک ملاویږي. زه دغه سیاسي خلکو ته دا درخواست کوم چې دا سیاست د عبادت نوم دی او د خدمت نوم دی، نو دا د پراپګانډو په شکل کې، دا د بدنیتو په شکل کې دا بالکل مې استعمالوي. ځکه چې سیاست یو سړی کوي نو دی به د علاقې خدماتو ته ملاتړي، شپې او ورځې ته به نه ګوري او د علاقې خدمات به کوي. د 2002 نه تاسو تاریخ وګورئ چې په دې یونین کونسل کې خاص کر ویلیج کونسل کاسبي باندې کمی واقعاګانې، کمی روغې، کمی دشمنۍ، کمی طرفګنۍ راغلي دي. نو ستاسو په دوا سره او د الله په حکم سره دغه حالاتو ته د پوره یونین کونسل مونږ لا تړلې ده. شپه او ورځې ته نه دي کټي، خو په هر رنګه خبره راغلې ده، هر رنګه مسله راغلې ده. زما په هر کلي کې خپل خپل ملګري دي، څه ینګ جنریشن دی، څه پکې همزولي دي، څه پکې زما د مشران دي. مونږه په دغې ملاتړ مونږ سره ټولو کړی دی او د دې کلي او د علاقې خدمت مه کړی دی. زه راځم د خپلې جرګې له چې په دې جرګه کې زما سره محبت کاکا شرافت چې دا محبت کاکا د باچاخان کاکا زوی دی او د باچاخان کاکا خدمات د دې تازهګرام، د دې کاټلن تحصیل او د دې ضلع مردان کې ښکاره خبره ده چې هغه یو څونه خدمتي او یو څونه کرداري سړی و. نن کوم څوک را روان شي او د تازهګرام چوک ته راځي چې دغې بانډې ته ځي نو وایي د باچاخان ماما ځای ته ځم. یقینا چې نن شرافت او محبت نن د باچاخان کاکانو په دې جرګه باندې ژوندی کو او ورس ستاسو تر مخه دي. واپس راځم افتخار خان ته چې افتخار خان د قاسمي د تازهګرام اوسېدونکی دی او په دې تازهګرام کې که د شپې د ورځې د میلمه خدمت چې څه نمونه خدمت راځي، د شپې 1 بجه راځه، د ده بیټک د ده حجره به کولاوي او په هغې کې به میلمه ته عزت میلاویږي، هغې کې به د میلمه کار کېږي. خدمتي سړی دی، د چای او روټۍ سړی دی، د پښتو فرهنګ کې وخت تېروي، د چا نه پټ پناه نه دی. دې جرګه کې زموږ سره دا 3 کسان او زموږ سره چې کوم دی دا نذیر خان چې د تازهګرام د دغې کمیټې مشر دی او دغې کمیټې په اعتماد کړی دی. نر سړی دی
په دې جرګه باندې مونږه لس ډېرې مردان ته تللي یو چونکې دا زنانه چې کومه ده دا په مردان کې اوسېدله د دې ماشومان په مردان کې اوسېدل د دې دوه زلمي ځوانان چې کوم دي هغه په ملیشیا کې ژوند تېروي د مزدورۍ په حواله باندې مونږه په دې جرګه کې لس ډېرې دې زنانه پسې مردان ته تللي یو تاسو ته نن په دې جومات کې تسلي درکوم تسلي یاد ساتئ تاسو ټول پې ګواه کوم چې د دې څونه اخراجات د ګاډي راغلي دي دا زموږ جرګې برداشت کړي دي مونږ فریق نه دا تم هم نه ده کړې چې مونږ مردان ته ځو او په مردان کې به زموږ ګاډي ته تیل اچوي د شرافت په شکل کې د ابتهال په شکل کې د محبت خان په شکل کې د نظیر په شکل کې دا اخراجات مونږ برداشت کړي دي بیا زه راځم د خپلې روغې نه ډېر ټیم خرابوم نه په دې راضینامه کې مونږ اشتام لیکلی دی او دا دی دا سیاسي خلک دا علاقې معززي دا یوه خبره یاد وساتي چې کله نه روغه کېږي روغه کړاو غواړي روغه ستړیا غواړي روغه مینت غواړي روغه د شپې او ورځې تګ راتګ غواړي روغه هسې نه کېږي بیا چې فریقین رضا کې په نن دور کې چې فریق رضا کې نو هغه دومره ګرانه خبره ده چې د هغې ټولې خبرې به پاکې دا روغه چې مونږ کړې ده ګل نواب شاه کاکا او د ده د بچو هم عزت کو د ده چې څونه عزیزان دي تربوران دي د لرې نه خو دې خلکو تاسې لږ په بد نظر ښکاري خو زمونږ سره چې په دې روغه کې د دوی د تربورې رنګ یې لاله د هغه بچو د بل ملګري کوم تعاون وکړو دا کوم چې د ده سکرونه دي تاسو په خدای یقین وکړئ چې مونږ ډېرې روغې کړي دي خو مونږ پکې دونه د روغې مرسته او دونه د روغې تعلق چې کوم دی دا مونږه په یوه روغه کې نه دی کړې دا روغه چې مونږ کړې ده دا اسلام ستاسو تر مخه پړاوو او بیا هغې ډرامه بازو ته درخواست کوم درخواست چې زه د فریقیانو نه تپوسونه کوئ فریقیان به درته باقاعده په دې راضینامه باندې تسلي کوي چې دا راضینامه شوې ده دا په دې کې په تازه ګرام کې چې کوم دوه کوره دي دغه دوه کوره چې کوم دي دا پیدایشي د ګل نواب شاه کاکا او د هغه دا بل ورور پکې اوسېده دا دې زنانه ته او د دغه حق نواز بچو ته په دیت کې د جرګې د طرفه او د مدعیانو د طرفه میلاو دي دویم نمبر خبره پکې دا ده چې دغلته پنځه مرلېزې و هغې کې ورته مونږ پرون ګټې ښخې کړي دي پرون تلي یو جرګه د 3 ورځو نه په حرکت کې راغلې ده هغه ګټې مه ښخې کړي په هغه ځای کې هغه ځای مه چې کوم دی د حق نواز خان بچو ته په دیت کې حواله کړی دی د هغې نه هیله وه دا مسله چې لږه وزنګېدله نو د دوی په دې ډیمانډ کې لږه مسله وه هغه مسله چې موږ ځای ته جرګې راوستله نو دغې کې د 40 لاک روپو د نقدو فیصله وشوله بعضې حضرات بیا په دې نقدو کې ډرامې کوي او شامې کوي درخواست ورته کوم چې د یو جرګې نه خبر دی یو جرګې له تلي نه د فریقیانو مینت ما اورېدلې نه دي نو مهرباني وکړئ دا ډرامې او دا کیسې پرېږدئ د 2002 نه لګیا یو زمون خدمت شروع دی او ستاسو ډرامې شروع دي د نن تاریخه پورې زمون خدمت بړاو شو دا میډیا هم نه وه د دې میډیا نه مخکې زه جرګه مار یم زه د 2002 نه جرګه مار یم په دې وطن کې او په دې وطن کې مې د غټو غټو استادانو سره شاګردي کړې ده د دې میډیا نه مخکې ما لس د 302 روپۍ کړي دي دا دور د میډیا دی نو میډیا سړي ته تقریر ته هم ودرېږي راضینامې ته هم راځي خو زه د میډیا نه مخکې جرګه مار یم دا میډیا هم نه وه او په دې وطن باندې به مونږه د خدماتو امور اصل دی او په خدماتو باندې مونږه انشاءالله چې یو پہچان پیدا کړی دی دغه پہچان نه نقصان مه ورکوئ دا 40 لاک روپۍ په دې باندې مونږه 4 ورځې اخیستې دي تاسو په خدای یقین وکړئ دا زما دغه خور دا ندیم بای ناست دی دی پکې استعمال شوي دي زمونږ دا جرګمار په مینتونو په سنتونو ستړي شوي دي تاسو په خدای یقین وکړئ یو ورځ دا افتخار به وي د دغې زنانه په کور کې دونه ګرم شو او دونه بي پي های شوله چې په 3 ګولو په 9 ګیلاسونو اوبه رامنې شوی نه دی تاسو ته هغه نه ښکاري تاسو ته تشې پراپېګنډې ښکاري مړه
او دا روغه چې زه په دې پولاو میدان باندې کومه ستاسو به د دې نه بعد څه پوهې شي څه به وایې د دې روغې متعلق چې تاسو کومې پراپګانډې کوئ په 40 لاکھ روپۍ دا شوې ده بیا چې کوم دې زنانه زموږ خور ده پښتنه ښځه ده نره ښځه ده ځکه چې زموږ خبره منلې ده د دې نه مخکې پې ډېرې سختې راغلي دي او زما مخالفت په کوم ځای کې شروع دی یاد دې وساتي دا ټول بین الاقوام چې یو جرګې له ورشو یو ظالمي بل مظلومي زما کردار او پہچان دا دی چې مې پکې دا سر هم دي سر خو زه به د مظلوم ملګری ما او د ظالم به زه خلاف د ظالم خوله ډېره ارته ده د ظالم خوله ډېره غټه ده چې راشي مختلف شکل کې بدنامول کوي هغې ته هم دا درخواست کو چې په سټیټ په ملامت یې په عدالتونو په ملامت یې مهرباني وکړئ د دې فضول پراپګانډو نه او د دې فضول خبرو نه څه نه جوړېږي او بله ورځ تاریخو په دې ټیکسیانو باندې زما او زما جرګې 50,000 روپۍ لګولي دي سره د چیو روپۍ یو سړی دې ثابت کړي چې کوم یو فریق پلور کړي دي د دې نه علاوه 50,000 روپۍ وکیل غوښتې او زما خور ماته وویل چې دا به ته منې مې خورې که دا 1 لاک هم زه یې منم که دا 2 لک هم زه یې منم او که دا 50,000 هم زه یې منم ته راشه جج ته ووایه چې دې راضینامې ته تاریخ بدل کړه او زما دا راضینامه شوې ده اوس که هغه وکیل 50,000 علي که هغه وکیل 1 لاک علي دا پکې د جرګې د طرفه دي جرګه پورته پیسې نه وړي جرګه به خپل تاوان کوي انشاءالله د 18 کالو نه په دې وطن کې پراپرټي کو 45 جرې ځمکه مې په کنالونو خرڅه کړې ده یو سړی دې دا سوچ نه کوي چې دې څه کار کوي دا کور په څه کې دی دا ډېرې پالتو خبرې دي سیاست چې کوم دی دا نوم دی د خدمت او خدمت وی عبادت ته او د عبادت سره الله ملګري ډېرې خبرې وکړو نه ستاسو تر مخه مې دا راضینامه پیش کړه او انشاءالله چې دا اشتام دی بین الاقوام ته خیر ګوتې ټولې لګېدلې دي کوم سامان چې د 40 لاکھ روپۍ هغه میلاو دي پټې میلاو دي کورونو ته مې تالې اچولې دي جرګمار زما سره ډېر مخلص او ایماندار دي موږ داسې جرګه نه کوو چې وروستو پکې مسلې پیدا کېږي موږ انشاءالله چې د ښو استادانو شاګردان یو په دې وطن کې به هغه کار کوو چې بین الاقوام به یاد ساتي زه ډېرې خبرې اوږدول نه غواړم زه په ویکینډ نه پاسوم ستاسو تر مخه وله قرآن قسم